میتیازې زر زر ورځي، میتیازې هغه بندېږي، بیا داسې یو هغه سټیج ته ورسي چې میتیازې کېږي نه واړه بول. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه د هغه مریضانو دپاره چې چاته د پراسټیټ مسله وي، او خصوصا بیا د هغه زمونږ د مشرانو دپاره چې کومه هغه د پراسټیټ په دې اذیت کې هغه مبتلا وي. د هغې علامات هغې کې دا هم دي چې د دې هغه د میتیازو تکلیف وي، میتیازې زر زر ورځي، میتیازې هغه بندېږي، بیا داسې یو هغه سټیج ته ورسي چې میتیازې کېږي نه واړه بول. نو د هغه مشرانو دپاره خصوصا او د ټولو هغه مریضانو دپاره چې هغه د پراسټیټ هغه په مرض کې مبتلا دي، یو ډیره اسانه او ډیره مجربه هغه نسخه ستاسو خدمت کې عرض کومه، او بیا خصوصي توګه باندې ډیرو مشرانو زمونږ هغه د دې خواهش کړی چې یاره د پراسټیټ دپاره یو خصوصي هغه یو نسخه، یو اسانه نسخه مونږ ته وښایه، ځکه چې دا یو ډیر اذیتناک هغه مرض دی او ډیر تکلیف ده مرض دی. نو د پراسټیټ دپاره تاسو به داسې وکئ، نسخه یاد ساتئ چې راوابخلی پټکړي، دې ته مونږ په خپله ژبه کې هغه خورۍ وایو. خورۍ به راواخلی 10 ګرام، او ورسره به راواخلی کباب چینی هغه 10 ګرام. دا عام میلاویږي، هغه د پنسار سټور ته به ورشئ، د هغې سره عام دغه میلاویږي. دا به راواخلی او دا به ښایسته مزیدار هغه سفوب کوي، ښایسته به مزیدار هغه میده کوي، او بیا د چمچ هغه 4 حصه د ورځې کم از کم هغه 15 ټیمه تاسو وخورئ. دا د لسۍ سره هم خوړی شئ او د اوبو سره هم خوړی شئ، خو که چېرته د لسۍ سره کچا لسۍ سره وخوړی شي نو ډیره فایده منه ده. نو دا نسخه تاسو یاد ساتئ، چاته د پراسټیټ مسله وي نو هغه د دا نسخه استعمال کی، انشاءالله د دې فایده به ډیره زر ترلاسه کی. الله تعالی دې ټول مریضانو له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. یو عرض تاسو خدمت کې دا کومه چې مهرباني وکئ، په داسې ټیمونو کې چې هغه د مانځه ټیمونه دي، په داسې ټیمونو کې چې هغه د خوراک د روټۍ ټیمونه دي، یا داسې ټیمونه چې هغه د آرام ټیمونه وي، په دې کې تاسو مهرباني وکئ او د زیاتې رابطې هغه کوشش مه کوئ. هغې وجه دا ده چې بعضې وخت تقریبا 2:30 او 3 بجې او په 1 بجه باندې د شپې هم ټلیفونونه او رینګونه راځي چې زما دا مسله ده. نو کم از کم مونږ ټول پښتانه یو، ستاسو د پښتنو دپاره، د دې خپلو وروڼو دپاره مونږ دا هغه کوشش کوو چې یاره یو بهترینه او ښه نسخه هغه تاسو مخې له راوړو، تاسو له یو ښه مشوره درکو، ستاسو په بیمارو باندې هغه رڼا واچو، په هغې باندې خبره وکړو. نو تاسو هم دا کوشش وکئ، مهرباني وکئ چې زمونږ هم هغه د اوقاتو هغه د رعایت هغه خیال وساتئ. الله هم ښاد او آباد ساته. الله دې ټولو مسلمانانو ټولو مریضانو له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي، او الله تعالی دې ټول مریضان هغه ښه کړي. جزاک الله خیرا احسن الجزا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.